د چهارشنبې په ورځ په ګړی رشیدا کې یوسی چمکني کرکټ ټورنمنټ فاینل وشو. دا فاینل د چمکني فرینډز جونیئر او د چمکني ینګسټر ترمنځ وشو. چمکني فرینډز جونیئر ټاس وګټلو او د بیټینګ فیصله یې وکړه او په مقرره اولس کې د 5 لوبغاړو په سر 94 رن جوړ کړ. چمکني فرینډز کې عثمان نمایا بیټسمین پاتې شو. د چمکني فرینډز جونیئر د 94 رنز په جواب کې چمکني ینګسټرز مقرره هدف اوورو کې ترسره کړو او دا میچ په 5 وکټو وګټلو. حذیفه د میچ بهترین لوبغاړی وګرځولی شو چا چې 240 رنزه جوړ کړي وو. میچ کتوله د شایقینو یو لوی تعداد هم موجود و. د فاینل میچ مشر مینما سابق MPA خالد بکار چمکني وو. خالد بکار چمکني د کامیاب ټورنمنټ په انعقاد باندې انتظامیه ته مبارکي ورکړو او د کلاریانو حوصله افزایی وکړه او کلاریانو سره سره انتظامیه ته یې د نقد انعام اعلان وکړو. په آخره کې مشر مینما په کلاریانو کې انعامات تقسیم کړل. دغه شانتې ایونټس منعقد کول د یو معاشرې د نوجوانانو د جسماني او ذهني نشوما لپاره ډېر ضروري وي. نعیم عثمان، چمکني ټي وي، ګړی رشیدا، چمکني.